مړي ته د غسل ورکولو سنت طریقه څه ده؟ او ډېره د افسوس خبره هغه دا ده چې ډېرو مسلمانانو ته دا طریقه یاد نه ده. په کور کې پلار یا زوی یا رور وفات شي نو بهر خلکو پسې بیا ګرځي وراشي زمونږ دې مړي ته غسل ورکا. نو دا تا باندې خپله لازمي ده چې په خپله باندې ته غسل ورکه، ځکه په موت باندې هم دا ورځ را روانه ده. نو مړي ته د غسل ورکول نه مخکې یو څو طریقې دي عزتمندو. اول دا دی چې د دې مړي دا برېتې به موږ ګورو که دا چېرته ډېرې غټې وي نو دا به ورته سړی په کینچې باندې برابرې کړي، جوړې به یې کړي. او د خرګونو ویښته که هغه چېرته ډېر غټ وي نو هغه به هم ورته څه کړي، صفا به کړي. نو په دې طریقې سره او دا یو مستحب عمل دی، که چا وکړه صحیح ده او که نه څه خبره نشته دی. بیا د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې صابون او دا شیمپان دا شیزونه نو د بیرو پاڼې چې کوم دي دا به یو لوښي کې وټکولی شي، معده به یې کړي او بیا به دې اوبو ته واچولی شي، د اوبو سره به یې مکس کړي انسان، ځکه دې سره د بدن صفایي ښه کېږي. او که سړی صابون استعمالوي نو صابون هم استعمالولی شي، څه خبره نه ده. بیا عزتمندو کافور چې کوم دی او په یو لوښي کې وټکولی شي، معده به یې کړي او دارنګې د اوبو ته به یې واچولی شي. مړی چې کله غسل ورکړی شي اخیره کې به په دې په بدن باندې د اوبه واچولی شي، دې سره چې کوم دی د بدن صفایي هم ښه کېږي او د مړي د بدن نه چې کوم بدبویي ځي نو هم ورسره ختمه شي. اوس عزتمندو غسل طریقه به ښایو چې اول دا دی دا مړی چې کوم دی دا به انسان لږ شاندې اوچت کړي او د املا باندې به یې لږ شاندې وټکوي او دارنګې د خېټې ته به یې لږ شاندې زور ورکړي، معمولي د دې نه چې کوم قاذورات یا څه شي هغه به ترې خارج شي په دغه طریقې سره. دې نه بعد عزتمندو دا دی چې یو کپړه به راواغستلی شي د نوم نه واخلې تر زنګونانو پورې، دا به ورته په دې زمانې واچولی شي چې دا عورت یې نه ښکاره کېږي په دې طریقې سره. عزتمندو اوس هغه غسل ښایو طریقه اول دا دی عزتمندو د مړي چې کوم دي دا لاسونه چې کوم دي دواړه لاسونه دا به ورته درې ځل انسان ووینځي او بسم الله به ووایي. په دې طریقې سره دا به ورته درې ځل انسان ووینځي. دې نه بعد چې کوم دی عزتمندو هغه دا دی چې مړي ته به موږ استنجا وکړو. استنجا په دې طریقې سره کوو چې لاس به ورسره نه جنګي د عورت سره او دا اوبه چې کوم دي دا به ورته پې ور واچي. نو دغه مخکې طرف نه به هم داسې وکړي او د شا طرف نه هم چې کوم دی شا طرف نه به هم اوبه ور واچولی شي. نو دې طریقې سره دا به استنجا وشي. دې نه بعد عزتمندو هغه دا دی چې مړي ته به اوس موږ اودس کوو، لکه څنګه چې مونځ ته انسان اودس کوي هغه دا دی. اول به ورته په خوله کې چې کوم دی درې ځل اوبه واچولی شي او دا مخ به دې طرف ته لږ واړی، ځکه چې دا کمې اوبه یې هغه ته واپس را خارج شي، بهر به شي. بیا دې نه بعد چې کوم دی پوزو ته به ورته اوبه واچولی شي، پوزه هغه هم درې ځل ورته ووینځلی شي. دې نه بعد عزتمندو هغه دا دی چې مخ به هغه به ورته درې ځل انسان ووینځي، درې ځل به ورته مخ هم ووینځلی شي په دې طریقې سره. د مخ چې ووینځلی شي نو دې نه بعد بیا عزتمندو لاسونه وینځل دي. اول به ورته ښی لاس هغه وینځلی شي، دا درې ځل به دا ورته ووینځي. بیا د بل لاس چې کوم دی ګس لاس شو دا به ورته هم درې ځل ووینځلی شي په دې طریقې سره. بیا دې نه بعد عزتمندو هغه د سر مسه ده، لږې شانې اوبه به راواخلي او دا سر مسه چې کوم ده دا به ورته مکمل وکړی شي تر هغه سټه پورې. بیا عزتمندو دې نه بعد چې کوم دی د خپو وینځل دي. خپې چې کوم دي دا خلال به ورته هم د ګوتو کې، ځکه چې بدن ته اوبه مکمل ورسېږي، کوم ځای وچ پاتې نه شي. دا ښی خپه شو بیا دا بله خپه شوله دا به ومینځلی شي. اوس غسل باندې شروع کوو عزتمندو. هغه دا دی چې د مړي چې کوم دا ښی طرف دی د سر په دې باندې به ورته اوبه واچولی شي په دغه طریقې سره. اول دا ښی طرف چې کوم دی په دې باندې به ورته اوبه واچولی شي او بیا دا بل طرف چې کوم دی په دې طرف باندې په منځ باندې به ورته اوبه واچوئ. دا سر به ورته تاسو څه وکړئ درې ځل به دا ووینځلی شي. دې نه بعد چې کوم دی بیا عزتمندو د مړي ښي طرف چې کوم دی ښی طرف په دې مخامخ طرف په دې باندې به ورته اوبه واچولی شي. اول به په ښي طرف باندې شروع کوئ نو تر هغه خپو پورې. بیا عزتمندو دا ښی طرف چې کوم دی دا به یې داسې تاسو
په سیټ باندې کوي، راوابېړوئ. نو په دې شا باندې چې کوم دی ملا باندې په دې ځي باندې ټول بدن تر هغه ځي پورې به اوبه واچولی شي. دغه طریقې سره چې بدن مکمل لوند شي، کوم ځای وچ پاتې نه شي. دې نه بعد عزتمندو هغه دا دی چې د مړي دا بل طرف چې کوم دی ګس طرف شولو، اوس به په دې طرف باندې به ورته اوبه واچولی شي. مخامخ به اول ورته اوبه واچوئ د سینه باندې تر هغه خپو پورې، دا به مکمل لوند کړي. او د هغې نه بعد چې کوم دی عزتمندو دا بل طرف چې کوم دی د مړي ګس طرف شا ملای چې کومه ده دې ځای باندې اوبه به ورته واچولی شي، ټول بدن به یې لوند شي تر هغه خپو پورې چې کوم ځای وچ پاتې نه شي. بیا دې نه بعد عزتمندو هغه چې کوم دی دا طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم 3 ځل انسان مړی وینځل سنت طریقه دا 3 ځل به یې وینځئ یا 15 ځل یا 7 ځل په څومره اوبو باندې چې دا پاکیږي نو دومره اوبه ورته استعمال شي. دې نه بعد عزتمندو اوس چې کوم دی اخیره کې مړی چې کله غسل ورکړی شي نو د کافور اوبه هغه چې کوم دي دا به ورته په دې ټول بدن باندې واچولی شي. دې سره چې کوم دی د مړي بدن هم صفا شي او بدبوی ته بیا نه ځي. نو کافور چې کوم دی دا ډېر ښه وي، دا ضرور استعمالول پکار دي. سنت طریقه هم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې اوبو کې به کافور واچوئ او دا به بیا د مړي په بدن باندې مخامخ به واچي او شا طرف نه هم دا بدن ورته مکمل لوند کړی شي په دې طریقې سره. اوس چې کوم دی د کفن طریقه عزتمنو، کفن چې کوم دی یو د زنانه دپاره دی او یو د سړي دپاره دی. د زنانه دپاره خو عزتمنو هغه 15 کپړې دي، 2 چې کوم دي غټ غټ څادرونه شان دي هغه به لاندې واچولی شي، او د یو چې کومه ده لوپټه ده زنانه دپاره، او بل چې کوم دی یو لنګ شانې به وي تر د زنګونه نوم نه واخله تر د خپو پورې دا به ورته واچولی شي، او بل چې کوم دی یو کپړه چې کومه د سینه باندې به ورته واچولی شي. نو دا 15 کپړې چې کوم دی. د سړي دپاره چې کوم دی هغه 3 کپړې دا غټ غټ شانې څادرونه دا به 3 واچولی شي. نو په دې طریقې سره اول چې کوم دی دا خې طرف چې کوم دی دا به پرې رابند کړي د دارنګي، به دا بل طرف چې کوم دی دا به ورته رابند کړي. په دې طریقې سره دا یو کپړه به هم راوچته کړي، دا به پرې بنده کړي. او بیا هغه طرف تاسو به کفن کې لیدلی اکثر کفن خلک راوړي نو هغې کې لنګ هم وي او دارنګې کمیس هم وي د هر څه، نو هغې کې د زنانو سامان هم وي. نو دې وجې نه او د سړي دپاره صرف 3 کپړې دي، دې نه علاوه به نور څه نه ورکوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، سنت طریقه هغه ده. او د مړي چې کوم دی ته زنګونان د تندي باندې زنګونان او لاسونه او په خپو باندې په دې باندې عطر خوشبو لګول دا هم سنت طریقه ده. دا به مړي ته ولګولی شي، په دې باندې سړی ورته عطر ولګوي. اوس عزتمنو دا چې کوم دی دا موږ وتړو، دا خپو سر چې کوم دی دا به ورته وتړلی شي په دې طریقې سره. او بیا چې کوم دی منځ کې یو کپړه به راواخلئ، منځ کې به هم وتړلی شي. دا هغه طریقې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې موږ ښایو. او بیا چې کوم دی عزتمندو دا سر طرف چې کوم دی دې ځای کې به هم یو غوټه ورکړي، دا دې دپاره چې کولاو نه شي دا کفن ته. د دې نه بعد چې کوم دی اخیره کې اوس تقبیل المیت د مړي ښکلول دی. بیا دې نه بعد سړی په تندي باندې ښکل کړي، او دې نه بعد دا اخیرني لمحات دي د مړي، اخیرنی ملاقات دی. دې نه بعد بیا انسان قبر ته ځي، او دا د ستړو ژوند دی. الله ورته متاع الغرور ویلی دی، د دوکې سامان لږ شان د زندګي ده. او دا د انسان حقیقت بیا چې بل ته داسې محتاجه پروت وي هېڅ نشي کولی او دې دنیا نه بیا لاړ شي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وه چې مړي ته به غسل او کفن په دغه طریقې باندې ورکوئ. نو دا خپله طریقه هم یاده کړئ او نورو مسلمانانو ته هم وښایئ. جزاک الله خیر.